أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. زما خرو مسلمانان ورونو نن یوه ډیره ضروري مسله تر سره شیر کوم. ټولو مسلمانو ته ګزارش ده چې دا مسله ښه په توجه سره وارو او بیا یې مخ ته شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. زما خرو مسلمانان ورونو نن اکثره مسلمانان چې کله لمنځونه کوي په لمنځو باندې ولاړي نو ته به ورباندې پوه نه سې چې دا په لمانځه باندې ولاړ ده که هسې تماشې باندې ولاړ ده. یعنې چې کومه د لمانځه صحیح طریقه ده نو هغسې دو لمنځونه نه کوي، ډیر په غلط انداز باندې دو خپل لمنځونه کوي. کله په لمنځو چې خپلې ږیرې سره لیبې کوي او ږیرې چې ګوتې وی او لاړ په لمانځه باندې، کله سرونه ګرئ، کله خپل جانونه ګرئ، کله لمانځه چې په خپلو لمنو باندې لیبې کوي، کله خپلو کپړو سره لیبې کوي او کله په زور زور باندې ټوخای کوي. نو زما غوړو مسلمانانو ورونو دا ډیره ضروري مسله ده او دې مسلې نه ځان خبر کو او داسې حرکتو سره لمونځ چې کوم ده هغه خرابېږي، لمونځ ورسره ماتېږي. په یوه رکن چې دی که درې وارتي بغیر ضرورت نه لاس چی کړای نو تا لمونځ ورسره مات سلای. یا خو ضرورتی نو په ضرورت باندې پابندی نسته، خو که چا بغیر ضرورت نه درې وارتي لاس چی کړای په یوه رکن چې نو لمونځ ورسره ماتېږي. یعنې قیام چې کوم دا قیام جلا رکن ده، د غیرنګې رکوع دا جلا رکن ده، سجده دا جلا رکن ده او تشهد قاعده چې ورته ویلی کېږي نو دا جلا رکن ده. نو زما خو مسلمانان ورونو که چا په لمانځه چې قیام په حالت چې بغیر ضرورت نه لاس چی کړی، یعنی لا یې جان ګروله یا یې کپړو سره لیبې کولې یا یې په ږیرې چې لاس واله نو ده به لمونځ ورسره مات سي. د غیرنګې که چا په رکوع چې بغیر ضرورت نه لاس چی کړای نو د لمونځ ورسره ماتېږي. د غیرنګې په سجدې چې که د بغیر ضرورت نه لاس چی کړای نو د لمونځ ورسره ماتېږي. نو زما خو مسلمانانو ورونو دا ډیره ضروري مسله ده. دې مسلې زده کول پکار دي او نورو مسلمانو ته ورښول پکار دي. چې کله تاسو لمنځونه کوو نو په کښلي انداز سره یې کوو. چې یو مسلمان 5 وخته لمونځ کوي او د لمونځ بیا نه یې سلای، لمونځ بیا نه یې قبول سلای، زما خو مسلمانانو ورونو دا د ډېر افسوس خبره ده. ځکه چې لمونځ په هر مسلمان باندې فرض ده او لمونځ هغه لمونځ ده چې کوم لمونځ ته په صحیح طریقې سره ادا کړې، په کوم لمانځه چې ته فرایض، واجبات او سنت په صحیح طریقې سره ادا کړې نو هغه لمونځ چې کوم ده هغه قبول ده او هغه لمونځ ده. زما خو مسلمانانو ورونو که څوک په صحیح طریقې سره لمونځ نه کوي، ادای 5 وخته لګیا وي او دغه لمنځونه کوي نو د دغو لمنځو کوم ضرورت. زما خو مسلمانانو ورونو په لمانځه چې
दे मसले न जान खबर को च बगैर ज़रूरत न जान गरावल कपड़ों सरा लेवे कवल पर शिल्लास वाल पसर शिल्लास वाल बगैर ज़रूरत न टुखाय कवल बगैर ज़रूरत न पे वेब शे अबलिब शे बान जोर कवल सुस्ती हालात चे दरेदल न दे सर मुंज खराबीजी दे सर डेर ख्याल सातो अल्लाह करीम दे मुश्तूल मुसलमानों ता सही तरीके सरा इल्मांज कौलो तौफीक और नसीब की व आखिर दअवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।